صحابه نبی علیہ السلام سره کوم مینه کړې ده؟ چونکه اول د نبی علیہ السلام عاشقان، اول د نبی علیہ السلام یاران، اول د نبی علیہ السلام صحابه، اول چې نبی علیہ السلام چا سره مخامخ شوی دی هغه صحابه وو، هغوی څنګه طریقو سره مینه کړې ده؟ طلحه ابن براء یو صحابي دی، طلحه نومې دی. یو ځل نبی علیہ السلام لراله ویل یا رسول الله یو خبره کول غواړم، ځکه نبی علیہ السلام نه خو به خلک روب کې راتله. ویل بچیا آزاد خبره کوا. وی جی زه یو اظهار کول غواړم. وی وایه څه اظهار کې؟ وی یا رسول الله زما تا سره ډېره زیاته مینه ده. وی دې خبرې د پاره راغلی؟ ویل جی بلکل هم د دې د پاره راغلی وم. وی د خپلو بچو نه د هر څه نه مې تا سره مینه زیاته ده. نبی علیہ السلام اسې امتحان اغوستو. ویل ما سره د هر څه نه زیاته مینه کې؟ ویل جی الله حاضر دی، قسم بالله چې د ټولې دنیا نه د سره زیاته مینه کو. نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی د مور سر راوړی شي ما دپاره؟ فوراً یې تلوار راویستو، روان شو. او یې نه دی کړی، سړی روان شو. نبی علیہ السلام ورپسې کسان ولګېل، وی سړی رامنې کوي، سړی رامنې کوي. چې سړی راوستو ویل چېرته روان وي؟ وی چې د مور سر ستا په قدمونو کې ږدما چې زما د مینې اظهار وشي. نبی اسلام ورته ویل نه زما صحابي، زما بچیا، زه د رشتو د ختمولو دپاره نیم راغلی، زه د رشتو جوړولو دپاره راغلی، زه د ظلم دپاره نیم راغلی، زه د انصاف دپاره راغلی ما، زه د نفرت دپاره نیم راغلی، زه د محبت دپاره راغلی ما. نو څنګه به یو حبیب پیغمبر تا ته وایي چې مور قتل کا؟ نه به قتل کې. ستا دا د مینې اظهار او دا سټایل او دا طریقه ما ته ډېره محبوبه شوه. یاد لرئ طلحه نن نه بعد د الله رسول، هغه رسول چې الله هغه سره مینه کوي، اقا رسول د نن نه بعد طلحه سره مینه کوي. به دا یو جمله د هغه دپاره ډېره وه. وی رسول الله ما ته وایي چې زه تا سره مینه کوم. دی باندې دا دکانداران پوهېږي، دوی ته کله نه کله جینکۍ وي موږ تا سره مینه کوو. چې یو میسج ورسره وکړي که نه بیا د ټول وار پار خطوي دکانونه. دا عاشقان ماشقان عاشق دړی چې پرې ناست دي دا پرې لږ پوهېږي، خو چې چا بچي سره مینه کړي هغه هم پرې پوهېږي، چا چې خپلې ښځې سره مینه کړي هغه هم پرې پوهېږي. لږ شان د دې مینې په داستان باندې هم ځان پوه کوي. نو طلحه به بیا ډېر زیات خوشحاله و. یو ځل نبي علیه السلام به د خولې مینه نه کوله، خبر شو چې طلحه بیمار دی، زما عاشق بیمار دی. نبي علیه السلام ویل زه هم ستا عاشق یم. نبي علیه السلام د طلحه کور ته رالی عیادت ته چې ای طلحه ته زما دپاره د مور سر راوړی شي. نو حبیب خپل قدمونه ستا در ته کېغوستی شي. ولې نه چې ته ما سره مینه کوې زه به هم تا سره مینه کوم. مینه خو هله خوند کوي چې د دوانو طرف نه وي که نه، دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی. د دوانو طرف نه چې برابر اور وي نو بیا د عشق او د محبت خوند راځي. نو عزتمندو چې لاړې نبی علیہ السلام چې وکتلو طلحه اوده دی، ډېر زیات بیمار دی، بېهوشۍ حالات کې دی. خپل عیادت یې وکړلو، را روان شو. چې طلحه را پاسېدو ویل ما ته خوشبو شان محسوسېږي، چېرته نوی څوک نه و راغلی؟ وایي طلحه ته د ځان نه څه خبرې، سید الکائنات ستا کور ته تشریف راوړی. خو اوس دغه محبت ته ګوره، حبیب محبوب له تکلیف نه ورکول غواړي. طلحه وایي سترګو کې اوښکې راغلې. وایي زما بچو ما باندې پیغمبر ډېر لوی احسان وکړو چې زما غوندې کس ته کور ته تشریف راوړو. ما ته پته لګېږي زما ورځې نږدې دي، زما سلګۍ او ساګانې کمې په دنیا کې پاتې دي. که زه مړ شوم نو سردار دو جهان ته به نه وایي چې هغه راشي. بس ما باندې دا یو احسان کافي دی چې یو پیر هغه زما په کور قدمونه کېغوسته. اوس که زما په جنازه کې هغه شریک نشي نو زه نبي علیه السلام له تکلیف نه ورکول غواړم. دیم دا دی یهودیان دشمنان دي، داسې نه چې جنازې ته تشریف راوړي او یهودیان پې حمله وکړي. نو خلک وایي چې د طلحه د وجې نه سردار لاړی. ویل زما د مرګ خبر به نه ورکوئ. دا شهید شو، دا وفات شو. چې وفات شو عزیزانو رشتہ دارانو خښ کو. بل ورځ نبي علیه السلام تپوس کوي، وایي هغه طلحه څه خبر دی؟ زه خو ورغلی وم خو ملاقات مې ونه شو. ګوره مینه دې ته وایي. بیا یې په جومات کې یاد کو. چا ورته ویل یا رسول الله طلحه خو وفات شوی دی او ښخ شوی دی. وایي دا څنګه مینه ناکو؟ ما سره دومره مینه کوله او زه په خپله جنازه کې شریک نه کړم. ویل یا رسول الله دا هم د مینې د وجې نه کړي دي چې ته هلته ځې ستا قدمونه به اخیستلی کېږي.
تا ته به تکلیف کیږي هغه دا نه برداشت کول چې زما د جنازې د وجې نه حضور ته تکلیف ملو شي. نبی اسلام نه نه چې یارانه کو یارانه به پوره کو، یارانه کو نو د مرګ وخت پورې به کو، او د جنازې د اخیری الله اکبر او د قبر د خخېدلو پورې به کو. ویل چې قبر کې خخ کړی دی، ویل څه چلو شو، ما ته پاره الله رب العزت گنجایش راغستی دی، زه زما محمد او داغه په قبر باندې به داغه جنازه پړاو ما. ځکه چې د مینې او د محبت آخري داستان هم قایم شي چې طلحه تر مرګ پورې محمد نه دی پرېغوستی، خو محمد د مرګ نه بعد هم طلحه ځان نه دی پرېغوستی. هغه مرګ پورې ما سره وکړه، زه د مرګ نه بعد مو سره یارانه کومه، د هغه تورو خاورو باندې به زه ودرېږم. بعض وایي جنازې پې وکړه، بعض وایي په قبر باندې ودرېدو، دعا یې ورته وکړله. داسې مینه محبتو د صحابو نبي علیه السلام سره او د نبي علیه السلام خپلو صحابو سره. نبی علیہ السلام بل صحابی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو، نبی علیہ السلام په خپلو صحابو کې وکتل چې زما د مصلی لایق څوک دی، زما د علم میراث د ټولو نه اول حقدار څوک دی. اعلان یې وکړو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته، عائشہ راشه یو حکم درته کوم، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ورشه ابو بکر ته زما د طرف نه اډر ورکا چې ابو بکر به د پیغمبر په مصلی باندې ودرېږي. اول ایمان هم دراوړی دی، اول هجرت کې نبی علیہ السلام سره دا لاړو، او اول د نبی علیہ السلام په مصلی باندې ابو بکر ولاړو. ابو بکر ته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویل، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ډایرکټ نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله زما پلار خو تا ته معلوم دی کنه، هغه خو د عشق او د محبت پتنګ دی، کاغه ته مونږ وایو چې پیغمبر بیمار دی او ته جمع ورکا، هغه مینه دومره زیاته ده چې ستا په قدمونو د پاسه هغه قدم نشي کېغوستی. عائشې ته نبی اسلام غوسه شو، ویل ګورې عائشې زه درته حکم کوم چې ابو بکر به ودرېږي، نو ابو بکر به ودرېږي. هغه لاړې، خلک خوشحالیږي چې زما پلار دې ودرېږي. ابو بکر ته چې ویل هغه په لړزان شو، ویل زه به د پیغمبر قدمونو باندې قدم څنګه ږدم، یو طرف ته مینه محبت دی او بل طرف ته اډر دی. نو خلک وایي الامر فوق الادب، و چې کله درته حکم وشي بیا به ادب خیال نه ساتي، بیا به حکم مني، ځکه حکم منلو کې ادب دی، حکم منلو کې عشق او محبت دی، بیا به ادبونو ته نه ګورې. ابو بکر ادرېدلو د مونځ دوران کې یو ورځ یا دویمه یا درېمه ورځ پس سید الکائنات خو داسې کور لکه دا دروازه پرده اوچته شوه. صحابه وروسته د مونځ نه پس بیان کوي، وایي زمونږ په زړه باندې بهار رالو، وایي د نبي اسلام چهره چې را مخامخ شوه، وایي مونځ کې بې اختیاره ورته موږ وکتل، وایي داسې ښکاره کېدو لکه د قرآن پاڼه چې څنګه ښکاري، او وی منگ دومره مجبور شو په موز کې دنه چې نږدې وه چې منگ موز مات کړی وی او سید الکائنات باندې ورمنډه کړی وی. وی دا د بخاري حدیث دی، وی منگ په دې کې مبتلا شو، خو بیا زر زر الله طرف ته متوجه شو او مونځ هم وکړو، منگ خو ونه خوځېدو. خو ابو بکر چې کله پیغمبر وکتلو قدمونه یې د مصلي نه وروسته کړو، نبي علیه السلام ورته مونځ کې اشاره وکړه، ابو بکر ودرېږه. ابو بکر مینه محبت کې داسې و چې ودرېدی نه شو چې پیغمبر به موجود یو زه به ودرېږم، واپس را شاته شو. نبی علیہ السلام رالی مونځ کې مخکې ودرېدلو، وروسته ترې نبی علیہ السلام تپوس کې یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر ما تا ته حکم وکړو چې ودرېږه، مونځ به ته کې او ټول به ولاړي ته به یې کې زما مخامخ، ولې وروسته شوې؟ هاي كما جمله ویلا. ابو بکر صدیق یا رسول الله ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله، یا رسول الله د قحافه زوی کې دومره همت نشتا چې پیغمبر دی ولاړی او دا دی دومره غټ سړی شي چې د پیغمبر مخې ته جمع ورکوي، دومره همت ما کې نشتا. راوسته شو. نو دا د صحابو عزتمند پیغمبر علیہ السلام سره مینه وا. علی رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل خبر شو، علی شیر خدا د الله تلوار د نبی علیہ السلام د سترګو یخواله
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوی حیثیت لري په صحاباو کې. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته نبی علیہ السلام وی اے علی ستا اما لا ترضى ان يكون بيتك بین امام بیتی. اے علی تو خوشحاله کنه د قیامت پرس په جنت کې با د ټول کورونه سیټ سیټ ته جوړ شوي، خو ستا د کور دروازه به زما د کور دروازې ته مخامخ جوړه شوي. رسول الله خو په هر حال کې خوشحاله یو. بیا نبی علیہ السلام نه یو ځل خبر شو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې نبی علیہ السلام باندې حالات رال، د لوږې حالات رال. سوچ کوي عزتمندو، نن زمونږ غریب غریب سړی غټه خېټه ډک خټه ګرځي، یو د رب کائنات محبوب پیغمبر دی او هغه باندې لوږې تیریږي، خو الله هغه له عاشقان ډېر اعلی ورکړي. د لوږې پې ذکر راوستا چې پیغمبر ته خپل عاشقان ښودل. علی رضی الله تعالی عنہ چې خبر شو، طبیعت برابر نو، دکانداری نه کوله، خو نن به د محمد صلی الله علیه وسلم د پاره زه دکانداری کوما، پیسې به ګټما. ډیر وګرځېدو را وګرځېدو، مسلمانانو کې چا سره کار نه و. ویل زه کار کوما. چا ورته ویل ته خو د کار دپاره دومره تلوار نه کو، نن څه چل شوی دی؟ ویل تاسو ته پته نشته، زما د زړه دنیا ورانه ده، زما محبوب نن هغه ته روټۍ نه میلاویږي، زما د بدن او زما د طاقت چې د خیبر دروازه ځان له اوچته کړه 100 کسانو نشو اوچتولی، زما د مټو زور د کومې ورځ دپاره دی چې زما محبوب پیغمبر اوږی دی او علي ژوندی دی. ویل زه په کور کې نه کښېنم. یو یهودي ورته چا ویل هغه سره کار دی. یهودي ته وایي کار به راکړې؟ ویلې بلکل به یې راکړمه، خو ډېر ارزان اجرت به در کوم. ویلې د اجرت پروا نشته، د کار میلاو شي. ویلې یو ډول به راوباسي، صرف یو قجوره به دله در کوم، یو قجوره. د کوهي نه اوبه راویستل څومره ګران کار دی عزتمندو، او قجورې هغه وخت کې عام شي و. ویلې یو قجوره او یو بالټۍ اوبه به راوباسي او دا به د څاروو ته یا د باغ ته اچې، نو یو قجوره به دله در کوم. ویلې بلکل تیار یم. یو قجوره یې ورکړه. 19 قجورې د نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته کېغوستې. عزتمندو دا عاشقانو چې د خپل محبوب پیغمبر د پاره د یهودیانو نوکري وکړله، خو خپل محبوب ته د خپل مینې اظهار وکړلو. نو ان شاء الله موږ هم د نبی علیہ السلام د پاره قرباني ورکو کنه ان شاء الله. یو ځل یو بل صحابي رااله، غریب صحابي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله ستا سره ډېره زیاته مینه کوم. ویل څومره مینه کې؟ وی انک لاحب الی من انی لاحبک الی من نفسی. و یا رسول الله ته ماته د ځان نم زیات ګرانی، ځان ارچا ته ګرانی. وی جی ته ماته د ځان نم ګرانی. بیا وی ومن اهلی، زما د اهل او عیال نم زیات ګرانی. بیا وی ومن ولدی، زما د بچو نم ماته زیات ګرانی. واړو واړو بچی ارچا ته ګرانی. وی جی ماته د وړو بچو نم زیات ګرانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ویل، او ویل چې کله کور کې ناست ما او کله مستا یاد راشي، نو بیا رانه صبر نه کیږي تر څو پورې مې جستا مخ نه لیدلې. بس دومره مینه مې ده نو چې کله را یاد شي، نو چې څو پورې زه راغلی نه یم او ستا مخ مې نه لیدلې، نو ما ته چې کوم دی چین نه راځي. بیا ورته نبي السلام ویل ها. بیا ویل جي یو عرض لرمه، یو ګیله لرمه. وایي څه ګیله لرې؟ وایي جي دلته خو ستاسو زیارت کېږي، خو جنت کې خو به تاسو لوی لوی پیغمبرانو سره، لوی لوی خلکو سره به، لوی لوی ماڼو کې به. زه خو یو غریب، یو ادنا عمل والا یم، زه به ډېر لاندې ما بیل پورشن کې، ته به بیل پورشن کې. نو یا رسول الله دنیا کې خو غم نشته، زما خواهش پوره شي، خو چې آخرت کې به زما دا خواهش ستا د دیدار څنګه پوره کېږي؟ غټ غټ جنتونه به تاسو یقین وکړئ. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته خبره کوله، د دې نه اول جبریل رالی. جبریل رالی، رب کائنات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت باندې غیرت وکړو، د دې صحابي په مینه باندې غیرت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اے زما رسوله ته بخپل خله روسته خوځې، پهله د الله د مینې اظهار واوره چې دا سړی تا سره مینه کوي. الله د ده په باره کې آیاتونه نازل کړو، من یطع الله والرسول فاولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله وی زما دی قسم وی
چې د دې صحابه په شان باندې کم قسم د الله اطاعت کو د رسول اطاعت وکړو دا کسان به د قیامت په ورځ انبیاء او شهیدان او نیکانو خلکو سره زه یو ځای په جنت کې پاتې کوما. مینه داسې شی دی عزتمندو. یو صحابي مینه وکړه پیغمبر جواب نو ورکړي الله ورله آیاتونه راولېږل چې ستا پیغمبر سره دومره مینه ده نو د قیامت پر ورځ به ته پیغمبر سره نږدې. نو دیو جن عزتمندو د مینې په اعتبار سره به جنتونه تقسیمیږي. د نبی علیہ السلام سره به دغه ملاویږي نزدېکت ملاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے روان دے. نبی علیہ السلام دا پارا یو غار رالے زوڑ غارو. نبی علیہ السلام توی یا رسول اللہ تاسو رست شی. ابو نعیم دا حدیثو کتاب دے اغی کی دالی کلی دی طبرانی کی لکلی دی. ابو بکر صدیق وی یا رسول اللہ تاسو لکسات ایثار شی. وی ابو بکر مانا مخی کیگی وی نجی بی ادبی معاف دن نزے گنده دے ززے سپاکوما. ابو بکر چرتا تا نمخی کی دی شی داغ قدمون نشی مخی کی دے خودن نچرتا ضروری شی نی چی آغا زیتا تا سپاکم دا خدمت پا طور مخی کی گما. سوڑی بندی کڑلے سنگے بندی کڑلے خپل کمیسی اوشلولو کمیسی پارا پارا کو سوڑو کی ورکو یو سوڑا بند شوا اغیبانی پوندا کی غستا. نبی السلام ستلو چرالو ادشو تفسیرونو لکلی دی وی نبی علیہ السلام دا ابو بکر پا دی غی کی دا سے خکارا کی دو لکه پر رحیل کی چې قرآن ښکاره کیږي داسې ښکاره کېدو. نو عزتمندو چې نبی اسلام را پاسېدو ابو بکر صدیق ته چې وکتل په بدن باندې کمیس نشته. وی ابو بکر ګرمي دي کېږي که څنګه چل دی؟ ویل نه یا رسول الله دلته سوړې ډېرې زیاتې وي نو ما خپل کمیس په هغه سوړو کې پاره پاره کو په هغې کې مې ورکړو. چېرته لړم راونوځي خزنده راونوځي حشرات راونوځي میگان راونوزی. ہے چکل داو کتو نو نبی علیہ السلام دعا وکړه. نبی علیہ السلام اللہ تعالی دعا وکړه اجعل ابا بکر معیا فی درجتی یوم القیامہ. ہے سما ربا نن زد ابو بکر نو دومره خوشاله شوما چې د قیامت پر کومه درجه مال راکې یا الله زما ابو بکر لهم اق زما والا درجه ورکا. داسې دعا چاته نبی اسلام دا زما والا درجه دل ورکا. نو عزتمندو دا د صحابو مینه محبتو نو ډیر زیات واقعات دي د صحابو او دا غرنګي د رستنی خلکو چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل زیور تکیله وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسامه بن زید اسامه تنخواه زیاته مقرر کړه 3.5 زره. نو عبد الله ابن عمر خپل پلار ته وی چې زما پلارا د دې سړی نه زکار ډیر کوما ما جنگونه زیاتی کړي ما غزاګانی زیاتی کړي ز ډیوټي زیاته کوما او ګوره زما د شورته نه چې زستا زویما زکار زیات کوما دا کار ما نه کم کوي تنخواه د زیاته ده او زما کم ده. او تیرې بچی واورا د تنخواه ولی زیاته ده د کار د وجې نه ول زیاته تنخواه نه ورکوما د دې وجې نه ول ورکوما چې دا اسامه د زید زوی د عمر د زوینا په نبی علیہ السلام باندې زیات ګرانو. بچه ته زما زوی خو د زید دا زوی دا په پیغمبر باندې ډیر ستانه زیات ګرانو او د پلار زید د عمر نه زیات په پیغمبر باندې ګرانو. نو ما سوچو کو چې دا الګ او د پلار زما او زما د بچی نه په پیغمبر زیات ګران دی نو زه د پیغمبر د مینې او د محبت د وجې نه دله زیاته تنخواه ورکوما. دا ګران دی زیات زیات ته به نبی علیہ السلام زوی ویلو دا زما زوی دی. نو د دې وجې نه عزتمندو نو دې طریقې سره دا قربانی کړې ده. خو عزتمندو صحابه به د نبی اسلام طریقو سره به د مینې اظهار کو. د مینې اظهار به کې څنګه یا اوس موږ به څنګه کو؟ نو د پیغمبر علیہ السلام طریقو سره به مینې کې. نبی اسلام من احب سنتی کان معی فی الجنہ من احبنی سوچ چې زما سنت طریقې سره محبت کوي د ما سره محبت وکړو چا چې ما سره محبت وکړو ما سره به جنت کې یوځي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ